رب کریم وی هر یو امت د پاره ما یو قربانی اخدا اصل عربی کې دی ته اضحیه ویلې کیږي علامه ذیلی رحمه الله د دې تعریف کوي وی چې د مخصوص عمر زناور په مخصوص شرایط سره د الله رضا د پاره په خاص ورځو کې قربان شي نو دې ته اضحیه ویلې شي د قرآن نه دلیل مونږ سره دا دی چې رب کریم فرمای سورت کوثر کې فصل لربک وانحر چې تاسو منځ وکئ او نحر وکئ قرباني وکئ نو مفسرین د دې منځ نه د غټ اختر منځ مراد اغستی دی او د دې نحر نه قرباني مراد اغستی ده په دې کې په بت پرستو باندې مرد راځي اغرد داسې چې اغي په غیر الله او د مخلوق د رضا د پاره اغي قربانیانې کوي او الله تعالی فرمای ان الصلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالمین چې ستاسو قربانیانې ستاسو ویني تویول هر صرف زما رضا د پاره دی پدې کې د مخلوق دخل نشتا کلهګه شبهه پکې راغنستا ټول هر څه خراب شو څنګه بدنی عباداتو کې منز افضل عبادت ته داسې په مالی عباداتو کې قربانی کول افضل عبادت ته نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم نقولی فعلی دواړه قسمه روایت نقل شوی دی د قربانی په مشروعیت کې خود ټولو اتفاق دی خو امام ابو حنیفه رحمه الله په نسبت قربانی کول واجب ده او نور ائمه وی چې دا قربانی کول سنت دی بل دا قربانی د حضرت آدم علیه السلام نه را روانه وا اذ قربا قربانا چې حابیل او قابیل داغي په خپل منځ کې سم مسله راغه نو الله تعالی ورته وی چې یره قربانیو کچې کوم قربانی الله ته نږدې وي نو هغه سړی په حق باندې دی نو اغي قربانیو کا نو هغه وخت کې د قرباني حکم بداو چې کله به د قربانیو کنو کې به د خو چرته په میدان کې چرته په اوچت ځای کې نو التب اور راغو هغه به او خوړو هغه قرباني به قبول وا زمونږ امت سره رب کریم بل احسان دا کوي چې یو خو دا نعمت را ترا نصیب ک د دین مراد دادی چې الله ستا طرف نه حکم دې زما په دې لبیک دې یو خدا دې چې د الله د نعمتونو شکر ادا کې دویم الله په مونږ احسان دا وکړو چې هغه قرباني مونږ د پاره حلال کا هغه بخپله قرباني نشو خوړې مونږ ته الله رب العزت فرمای چې تاسو په خپل اخري ځان له خودې شي ذخیره کول شي دا یو لوی انعام د الله طرف نو نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په مدینه منوره کې لس کال تیر کړي دي او لس کال هغه قرباني کړي ده په یو روایت کې دا سم راځي وی اوزل حضور پاک جنت البقی ته اوته وی التن چراغو د اختر منځو کو قربانیو کا نو معلومیږي دا چې قربانی صرف حج سره خاص نه ده بل یو روایت کې دا سه راځي وی چې دا حجۃ الوداع په موقع باندې وی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم دریش پیتو او خان په خپل لاس باندې ذبح کړیو او بیا غي نفس ته چې کم نور پاتې شویو نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ هغه ذبح کړی دی تفسیر کبیر یو عجیبه خبره لګي وی چې کم او خان به حضور پاک ذبح کول وی او خان به یو بل نه مخ کې کېده وی یو بل نه بدی وجنه مخ کې کېده وی چې زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د چاړې لاندې راشم وی هغه په ما باندې چاړه راکېده خپل خوش قسمتي ګڼل یقینا چې دا غي خوش قسمتي و بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته وصیت وکړو چې اے علی وی زما د پاره زما نفس ته قربانی کوا نو یو خبر ادم د چې حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم لم قربانی کول پکار دا بل یو حدیث کې دا فضیلت راځي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای وی د غټ اختر په ورځ باندې وی الله ته د قربانی نه نور اس نه دی نږدې ورستنه افضل نه دی وی زکه وی دا قربانی چې کله ته اوکی وی د قیامت په ورځ باندې به وی د دې خکرونه د دې خپې د دې وخته وی دا هر سستا په نامه اعمال کې تلل کېږي په یو بل روایت کې راځي
وی چې کله دا ستا دپاره دا قرباني الله رضا دپاره وکړي او الله پې رضا شي نو دا مقبوله وګرځي الله یې خوښه کړي او چې د الله په نس باندې یو شیز هم خوښ شي نو بس هغه ستا دپاره د نجات ذریعه ده. یو کس و ډېر زیات سخي و نو هغه کې سخاوت ماده پرته وه، هغه به سخاوت ډېر زیات کولو. نو یو ځل د په خوب کې څه فرشتو سره ملاقات وشو نو هغې ورته وی وی څه ارمان دی ورته وی ارمان مې دا دی وی چې الله تعالی په نیز باندې ما ډیر مال قربان کړی دی خو چې څومره رب زما قبول کړی دی هغه راته وښایه. شپه ورځ به په دې نقد دی چې د الله په لار کې مال ورکوه. نو فرشتو ورته وی رب کریم ستا یو درهم قبول کړی دی. دا سړی ډیر زیات خفه شه وی جی الله وی دومره مال مې ورکړی دی تش دی یو درهم قبول که نو الله دا یو واپس راکې. نو چې سهار پاسې د هغه یې وله واپس ورکړی فرشتو ورته وی چې دا یو درته واپس ملو شو چې دوکان ته کله لاړ شي نو د دې په قیمت سودا ماخله په وزن یې سودا واخله. چې څنګه مونږ په تله کې یو طرف ته کاڼې ایږدو بل طرف ته پې غوښه تلو دال چینی غوړي څه پې تلو نو وی ته یو طرف ته درهم کې ایږده بل طرف ته پې نو څه ایږده. نو د چې کله دا کې خو دکاندار ورته ګوره په قیمت به ډېر وشي د دې به څه وزني او نه مال په وزن نه غوښې والا لاړو سبزی والا لاړو چې چا لذي ټول دکان په تله کې ایږدي خو د هغه تله نه دی خوا کېږي هم هغه درهم دروند دی. سهار بیا چې سملاستو وی الله وی دا څنګه چللی نو الله رب فرشتي ورته وی کم شیز چې د الله په نس باندې قبول شي چې دا ټوله دنیا یو طرف ته کې او هغه شیز بل طرف ته کې نو د هغه مقبول شیز وزن به ترنه زیاتي. نو چې کومه قرباني زمونږ الله په نس باندې قبول شنو د دې وزن ډیر زیات شه. سنت د ابراهیم علیه السلام را روان دی. مونږ د پاره صرف حکم دا دی چې ته زناور ذبح کا او هغه چې په امتحان کې پاس شوی دی هغه ته رب کریم حکم کړی دی چې بچی راته ذبح کا او هغه د دې نه دی رستو شوی بیا د جنت نه ګډ راځي او هغه ذبح کوي. مونږ خو ګوره الله په نس باندې مونږ زناور قربان کو دومره د خوشحاله اظهار په دې کو که الله کما ته د خپل بچی د قربانولو حکم کړی وی هغه به مې ستا په حکم قربان کړو. او مونږ په دې کې هم ځان له لارې ګورو. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله فرمایي وی حضرت داود علیه السلام یو ځل الله تعالی نه تپوس کوي وی ای رب وی ته چې امت محمدی له په قربانۍ باندې اجر ورکې څه اجر به ورکې نو الله تعالی ورته فرمایي چې ای داود وی د هر یو ویښته په بدل کې به لس نیکۍ ورکوم لس به ګناهونه معاف کوم او لس درجات به بلندوم. وی دا خو پرېږده وی د دې نه علاوه وی هغې له به دا انعام ورکوم چې دا به د قیامت په ورځ دا زناور د هغه دپاره سورلی ګرځي چې کومه قرباني د کړې ده دا به د ده دپاره سورلی ګرځي او میدان حشر ته به بوځي. د قربانۍ د اجر په باره کې حضرت علی رضی الله تعالی عنه فرمایي درة الناصحین کې لیکلي دي هغه وی چې کم سړی قرباني کوي او د قربانۍ په نیت باندې د کور نه وځي وی په یو قدم لس نیکۍ لس درجات بلندېږو لس ګناهونه معاف کیږي. وی بیا چې دی لاړ شي هغه سړي سره بیع کوي غوایې ته اخلي چیلۍ ته نه اخلي وی الله تعالی وی چې د دې بنده په نام اعمال کې د دې خبرو په بدل تسبیحات ولیکا د ذکر اجر پې ولیکا. وی بیا چې کله دی دا زناور واخلي د دې پیسې ورکوي وی الله تعالی فرمایي وی چې د یو درهم په بدل کې د 900 درهمو اجر ولیکا 900 نیکۍ ولیکا وی دومره اجر پې الله ورکوي. او بیا چې کله دی دا زناور ذبح کی وی چې څنګه دا زناور دی ځمکې ته راولي نو اوه اسمانونو ځمکې مخلوقات دته دعاګانې کوي. وی چې کله دی دا زناور ذبح کی او د دې نه څومره وینې لاړې شي وی په یو کتره باندې الله لس فرشتې پیدا کی او دا لس فرشتې به تر قیامته پورې د په نام عمل کې اجر لیکي. څومره لوی اجر دی څومره لوی خیر دی. مال لګول دی مالم لګول دی قربانیم پکار ده. یو فقیر به و
هغه به هر وخت د صاحب استطاعت د نه وجې نه به هغه به قرباني کوله. ابو احمد بن اسحاق رحمه الله فرمایي وي زما ورورو ده وی د به کلم قرباني نه پرېښوه وي کله چې وفات شو نو وی ما یو 2 رکعاته نفل وکړه الله ورور به مې په څه حالت کې لګې راته وښې نو وی هغه راته د شپې الله وښوله وي سړی په ښکلې څاروي باندې سورلی باندې سور دی او وی د هغه سورلی ښکرونه د سرو وو ډېره ښکلې سورلی وه ما ورته وی وروره رب در سره څه معامله وکړه الله خو وبخلم پسې وبخلې یو فقیره بوډۍ وه او هغه حاجتمنده وي هغې سره مې ښېګړه وکوي الله په دې وبخلم وی دا سورلی د څه ده وی دا زما هغه سورلی ده چې کومه ما پیلنۍ قرباني کړې وي هغه راته الله دلته سورلی کا حالان کې هغه ورځ خو ډېره سخته وي چې سړی په خپلو خولو کې ډوبي سړی تلی نشي خپو کې د ګرځېدو طاقت نه وي بعضې شکلونه به وي بعضې خلک به په مخونو باندې لکه د مار غوندې توخېږي او میدان محشر ته به ځي نو چې الله درله دغه قرباني قبوله کړي دا ستا دپاره سورلی چې څومره لویه فایده ده. بعضې خلک وایي په پل صراط باندې به دا تیریږي نو دا روایت لږ ضعیف دی نور الله خو پوهېږي الله هر څه کولی شي. د قربانۍ ډېر زیات حکمتونه دي یو حکمت خدا دی چې دا د حضرت ابراهیم علیه السلام سنت دی. دویم حکمت دا دی چې کله تو قربانیو کې په ستا بچو باندې هم فراخي راشي بچی دې ډېر شی غوښه وخوري فقیران هم در سره وخوري رشتې دار هم در سره وخوري هر ټایم خو سړی څوک دا نشي خوړی. درېیمه فایده د دې دا ده چې یو انسان د الله شکر ادا کړي د هغه په حکم باندې لبیک وکړي. څلورم حکمت دا دی چې اصل کې په قربانۍ کې هلته حجیانو باندې هم قرباني ده دم دی په هغې باندې دم شکر دی نو هغې چې هلته قرباني کوي حجیان صاحبان په هغې څومره برکات ثمرات را نازلېږي نو ته د هغه نقل کې د هغه شبهه کې نو الله رب العزت پتا باندې هغه برکات ثمرات راوري. بل مسلمانانو کې اتحاد راځي هغه اتحاد داسې راځي چې څومره صاحب نصاب مسلمانان د ټول په یو وخت کې قرباني وکړي دا د قربانۍ حکمت دی. بل حکمت دا دی چې مسلمان کله غوښه تقسیموي نو د دې پړه کې رحم راځي په مخلوقاتو کې نو دا د دې لوی حکمت دی. او بله دا چې الله تعالی د دې بنده ګناهونه معاف کوي څومره لوی خیر دی. ډېر خلک اعتراضات کوي وی تاسو چې کله دا قرباني کوئ نو وی دا پیسې راواخلي غریبانانو له ورکوئ یا دومره ډېرې وینې په وینې تویوئ هسې فضول رایګازي نو دا هغه خلک اعتراض کوي چې کم خلک د الله د رحمت نه لري وي کم خلک د دین د پوی نه لري وي. الله تعالی هر څه په خپل حکمت پیدا کړي دي. رب کریم چې څه پیدا کړي دي په خپل یو مقدار باندې پیدا کړي دي. که تاسو سوچ وکې څومره ځناور ذبح کېږي چېرته کم شوي دي بلکې څومره زیات شي الله هغې پیدا کړي دي دپاره وي. او که څوک وایي هسې غوښې خرابېږي په یو مخ باندې په لکونو کروړو ځناور ذبح شي نو دا هم هسې ابس خبره ده. که ته وایې غوړي به زیات شي پی به زیات شي نو دا هم هسې خبره ده. که داسې و نو هندوستان کې وګوره هغې خو ځناور نه ذبح کوي که نه هغې خو غوایان نه ذبح کوي نو هلته به څومره ځناور ګرځېده څومره غوړي به زیات شوي په هغې به فقدان نه راتله. دا د عقل نه بعیدې خبرې دي. او که څوک وایي چې یاره دا مال به دې صدقه کړی وی دا مال صدقه که د دې په بدل کې نو قرباني مه کوه نو دا هم هسې خبره ده. ځکه چې د هر یو عبادت خپل یو روح وي او خپل یو شکل وي. اوس یو انسان چې مونځ کوي نو د مونځ ځان له فرضیت دی. که یو سړی وایي یاره زه مونځ نه کوم د مونځ په ځای زه صدقه ورکوم صدقې اجر خو به تا ته میلو شي خو د مونځ ذمه خو ستا نه فارغېږي که نه. د مونځ خپله ذمه ده د صدقې خپله ذمه ده د هغې خپل براعت دی د روجې خپل براعت دی. نو کم سړی چې په کم معاملاتو کم عباداتو کې کوتاهیا نه کوي. ګوره یو مثال در کوم اوس یو نوکر دی خپل آقا هغه ته وایي خادم دی خپل مشر ورته وایي ویره وی زه کور نه وځم چې راځم چې تا روټۍ پخ کړي زه روټۍ خورم وږی یم چې هغه د کور نه بهر وځي او دا خادم کور صفا کي لوښې ووینځي بستره وله سمه کي او دی راننوځي وي روټۍ دې پخ کړې ده نه یاره بس نن روټۍ مه خوره د هغې په ځای ما نور کار وکړو د هغې په ځای ما تا ته بستره سمه که لوښې مې ووینځل نو دا هم د یو ښه کار وکړو د کور کار وکړو خو د روټۍ بدل خو په دې نه پوره کېږي که نه.
الله تبارک وتعالی چې کوم حکم مونږ د پاره نازل کړی دی نو په هغه کې مخکېوالی رستوالی نه دی کول پکار. زمونږ ډیر خلک په دې کې غفلت کوي. که صدقې ډیر شوق دی وي صدقه ښه خبره ده ورکا، نو داسې کوه چې اعلی زناور اخلي نو ادنا زناور واخله، درمیانه واخله. چې په 2 لکه باندې اخلي په 1 لک واخلي 1 لک روپۍ صدقه کا، هغه وخت کې د بیاړه رپیږي بیا صدقې نه کې، د هغې چمړه صدقه کا. دا یو حکمت دی که نه. خو چې کم حکم د الله تبارک وتعالی طرف نه دی نو هغه حکم باندې به عمل کې. مونږ قرباني څه دپاره کوو؟ د الله تبارک وتعالی رضا دپاره کوو. مولانا روم رحمه الله لیکي هغه وایي پخوا په زمانه کې به کله څوک بادشاه لتنو تحفې تحایف به وړو نو خلک به هغه تحفو تحایف بادشاه ته به ضرورت نه خو خلک به خوشحاله شو چې بادشاه به د هغې تحفه قبوله کا. یو بانډچي و یو کلیوال و نو هغه وی ښځې سره مشوره وکړه چې بادشاه له څه یوسم. نو ښځه ورته وایي یاره بادشاه سره خو هر څه شته، هغه سره د هېڅ څه کمی نشته. یو کار به داسې وکړي چې یاره زمونږ د کور د کوې اوبه ډېرې خوږې دي، دا به بادشاه سلامت له یوسي. هغه له چې ورسي نو داسې اوبه به هغه چېرته نه ایسکلی. دوی ډېره ښایسته خبره ده. منګی ترې ډک کړو، خولۍ ول وتړله. اوس خو د خلکو سورلی په ګاډو کې هغه ټیم به په اسونو وه یا به په قچرو باندې وه یا په اوښانو باندې وه. سړی روان شو بادشاه له. کله چې بادشاه له رسي نو په دې وخت کې دا د بغداد بادشاه په نیمه دنیا باندې د حکومت دی. چې ده له ورځي نو هغه منګیم ټول څښا شوی دی، 4-5 ورځې په لاره لګېدلي دي، اوبه هم څښا شوي دي چې د بادشاه درته ننوتی دی. بادشاه سلامت تحفه مې دله روړې ده. څه تحفه دې روړې ده؟ یاره داسې اوبه مې دله روړي دي. ما وی تا ته خو د هېڅ ضرورت نشته، داسې اوبه چې تا به چېرته په ژوند کې نه ایسکلې، دومره خوږې اوبه. نو بادشاه سلامت چې څنګه د هغې نه سر لرې کو نو څښابون شو په محل کې. واپس یې پې سر بند که. وی بنده وی ډېر ښکلې اوبه دې راوړې دي، یقینا چې داسې اوبه به ما په زندګۍ کې نه ایسکلې. وی دله د دې اوبو په بدل کې دله اشرفی ورکړي، دا منګې ورته ډک کوي. خو چې دی ورسره وکړو نو خپل یو خادم ته وایي چې دا سړی رخصتی وي په دجله باندې بوزه، درې دجله باندې بوزه. نو دا سړی بانډچي دی خو د کلي نه راوتی نو چې کله په دجله باندې روان شو نو هغه ته وایي دا څه دي؟ ورته وایي وی دا درې دجله ده. وی د دې دای اوبه دي؟ وی دومره ښکلې پاکې اوبه. وی اوس کتې چې ویسکلې نو ډېرې زیاتې خوږې وي. وی دومره خوږې اوبه. وی د دې نیر یو نالی چې د هغه د بادشاه کوره پورې تلې ده. دا سړی په جړا شو. وی زه خو د عذاب مستحقم، د سزا مستحقم چې بادشاه سزا را کړې وه. خو بادشاه ما ته وکته، ما ته وکته نو زما هغه خراب شیزې په ښه باندې بدل که. نو الله ته زمونږ د دې اعمالو هېڅ ضرورت نشته، زمونږ د قربانیانو هېڅ ضرورت نشته. ته چې کله رب د پاره قرباني وکړې نو غوښه څه کې؟ ته خورې که الله لی ورکې، همتې په خپله خورې. الله وی زه ستاسو تقوا ګورم، زه ستاسو هغه ګورم چې تاسو زما په حکم باندې څومره عملونه کوئ. همدغه شانتې مات ګډ عبادتونه هغه مونږ مخکې کو، بیا هم الله رب العزت زمونږ هغه قبول کړي. اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې بل دپاره هم قرباني کولی شي، ژوندي لم کولی شي، مړي لم کولی شي. نبی کریم صلی الله علیه و وسلم لکه څوک قرباني کوي ځکه چې نبی کریم صلی الله علیه و وسلم به یو ګډ ځان دپاره ذبح کولو، یو به امت دپاره ذبح کولو. دومره د امت فکر ورسره او هغه امت نن سبا په څومره غفلتونو کې پروت دی. د قربانۍ یو څو مسایل دي چې کم سړی قرباني ونه کي او د دې په ځای دی صدقه ورکړي نو د ده ذمه نه فارغېږي. قرباني به خامخا کې یو سړي قربانۍ زناورې واخیستو د څو عذر د وجې نه یې ذبحه نه کو، 3 ورځې په ده باندې تېرې شوې د اختر، نو بیا به دی دا قرباني چې ذبح هم کړي نو د ده ذمه فارغه نه شوه، دا زناور به دی ژوندی صدقه کوي. یا څه کسان داسې دي هغې زناور وانغېستو 3 ورځې، بیا بعد کې ورته زناور میلو شو نو بیا هم دی زناور نشي ذبحه کولی، د هغه زناور قیمت به صدقه کوي، غریبانانو له به ورکوي. ټیک شوه؟ یا که ژوندی زناوري هغه زناور هم ذبحه کوي. یو سړي ډېر وخت قرباني نه ده کړې او په ده باندې قرباني واجبه وه، صاحب نصاب و، نو د ده دپاره حکم دا دی چې دی به هر کال خپله قرباني خو کوي چې کومه اوس پې واجب ده،
چې کومه تیره شوې ده دته به پتې 10 کاله نه ده کړې 2 کاله نه ده کړې نو یو متوسط درمیانه زناور به علي هغه درمیانه زناور به دې ذبح کوي نه صدقه کوي به که صدقه که نو که ذبح که نو دا د ده دپاره یو نفلي قرباني شو هغه ذمه پې بیا هم باقي ده بلکه یو کس دی هغه قرباني زناور یې واغسته او زناور د په دې نیت واغستو چې یاره غوښه به راکره ښه ډېره شي نیت یې د الله رضا نه ده نو چې کله نیت د الله رضا دپاره نه نو دا قرباني ونه شوه دی به بیا الله رضا دپاره قرباني کوي یا څه کسان داسې دي چې هغې یو سخی واغستو په 9 کسانو باندې په 9 کسانو کې د یو سړي نیت خالص نه دی د چا قرباني هم نه ده شوې نو بهتره دا ده چې سړی د ځان له خپله قرباني کوي بل نورو د نیتونو نه څه خبر وي که غټه قرباني نه کوي وړه قرباني دی وکړي که نه ګوره قرباني نور امتونه هم کوي قربانیانې هندوان کوي د الله رضا د پاره نه کوي د بت په نوم باندې کوي عیسایان کوي د حضرت عیسی علیه السلام په نوم باندې کوي نو نور مسالک والام کوي خو مونږ چې کوو مونږ د الله رضا د پاره کوو چې رب ته مونږ زمونږ د قرباني قبول شي او الله په دې باندې مونږ نه راضي شي او الله تبارک وتعالی مونږ له په دې باندې اجر راکړي